زموږ په ژوند کې هم بعضې نیم رپورټونه ډېر زیات دردمند دي، افسوسناک دي. دا نننی رپورټ داسې دی چې دا واقعه د سیلابي ریلا دا زموږ د سترګو د مخې راوتل، ورسره په هغې کې 3 قیمتي ځانونه ضایع کېدل چې په هغې کې عثمان، ایوب، دانش شامل وو. دا 3 واړه قبرونه د خپلې مور په څنګ کې د قبرستان ته نن راغلی ما د عثمان د والد صاحب سره فاتحه خوانې له نن راغلي وو. په شپه هم موجود وو، خو چونکې یو شپه وه ډېر افسوسناک مناظر وو. نن چونکې د عثمان د والد صاحب سره یو تعزیت وکړو او تاسو ته بیا پراپر چې دی دا ریپورټ چې دی دا نشر کوم چې دا واقعه څنګه راله. د دې نه مخکې چې کوم ریپورټونه تاسو کتلي او عثمان دلي څه کار کوو، څه له تلي واپس کور ته راتلل، دا ټول صورتحال باندې به دوی د فیملي سره خبرې کوو. پلار یې چونکې ډېر زیات دردمند دی، ولې 3 جنازې کور ته جمدي بني ادم تلي وو، روغ رمټ بني ادم تلي وو او د هغوی د جنازې کټونه د دغه کور په درشل راښکاره شو. یقینا ډېر لوی صبر، ډېر لوی امتحان د قریش ماما دپاره و چې د هغه دا ټوله فیملي په یو سیکنډ کې د کور نه بیا 3 جنازې وتل. دا برداشت کول، دا دونه غم دا ډېره ګرانه ده. الله تعالی دې داسې غم په هېڅ چا باندې نه راولي. دانش چې 14 کلن 18 کلن ماشوم په تخبایه کې و، اختر ته راغلی و. د نیا کور ډېر خوږي او دغه د سیمې خلک اکثر سوات ته چکر ته ډېر زیات خوشحالیږي. هغه وی چې اختر به د خپل نکاح، د خپل ماما او د ماما د زامنو او په دې ابوها نوي کلي کې تیر کم، بیا به خپل کور ته ځم. خو چونکې کله چې پرون د دانش مور راله او دا خبر ورته وشو چې دانش نشته په دې دنیا کې، نو چې په هغې څه تیر شوي دي، په پلار یې څه تیر شوي دي، په دې ټولې به د هغوی د فیملي سره خبرې کوو. راځئ چې واورو. د عثمان د والد صاحب سره د ایوب او د دانش د نکاح د قریش ماما سره ولاړ یم. ماما مو خو چې ستاسو دا غم دا یو لوی سانحه وه. الله عزتونه نصیب کړي. بالکل جی بالکل الله تعالی نه چې څه ممکنه وه هغه وشول جی بالکل جی. دا راته ووایه چې عثمان، ایوب و دانش دا ستا دپاره لویه ثانیه دوی چې کار له تلي وو، روغ تلي ول، دا ښکول کړل، روغ لاړل، واپس تا نه د جنازې کټونه رالل. څنګه دې برداشت کو دا ټول هر څه؟ بس الله رضا پاک الله ته مې بس بدست الله ستا خوښه ده مستقیم برداشت کوم. بابا د دانش ستاسو چې نوسی و د عثمان چې دی د خور زوی و، نو د دانش مور ته چې سوال جواب وکړو نو په هغې خو به اسمان چې دی پړق تندر راتاو شوی، نو څنګه و دا یې ورته وویل؟ بالکل جي داسې بس هغه ټوټې وې کور ته هلته یې تخبای ته یې وړو، هغې یې نوې د ماما سره ول جوړه خبره وکړه. دا راته ووایه چې کله عثمان او د ایوب مړی ستا په درشل رادن نه شو، دانش رانه په اوبو کې پروت و، نو دغه دا 2 غمونه د دانش د اوبو چې یار هلته په اوبو کې پروت دی، بیا څه په زړه کې څه راتلل ستاسو؟ زما زړه نه بد یو الله خبر و، بلکې د خپل نسل مې نه پیدا شوی او چې دی پیدا شوی ولې مور یې دلته وه که نه، هغه خو د دانش مور دلته وه، اختر له راغلی او د دانش سره خو مور یې بغیر دانش نه لاړه؟ مور بغیر دانش نه لاړه، د دانش سره راغلی و بغیر دانش نه لاړه. نن رخصت شول؟ نن رخصت ول جي. بابا دا راته ووایه چې دوی به عموما د کار نه څه ټایم راتلل، تلل به څه ټایم، په دغه ورځ دوی څه کول چې دوی به نور هېڅ نه دي کړي، دوی په دغه ورځ باندې ټول وزګار ول جي د باغ و دغه په دغه ځای کې د عثمان او بیا تلو دا باغ تماشې له دا لکان چې د څنګاړې راویستو جي دا لکان په لار کې ولاړ ول جي دوی زوم به سره خېږي زو سره وي هغوی زه راځئ زما راځم دغه خبره وه د باغ تماشې سره هسې صرف د باغ تماشې یې کوله. کله تاسو ته اطلاع راغله څه ټایم درته اطلاع راغلې؟ اطلاع خو دوی څنګه د مازدیګر مونځ مې وکړو چې راووتم ګورتۍ وراره مې ولاړ و، دغه څه بره ګړه وکړه مې بچی چېرته راغلی یې
اورې که نه نو هغه راته دا خبره وکړه ما ته یې دغسې واقعیت دي یو چې 10 منټه راتېر شوي نو ایوب او عثمان یې دواړه راوړل دي جنازې په کټ کې راوړل دا ستا په درشل دا جنازې راننوتل دا غم دی الله تعالی چاته نه ښیي دا ثاني هر اله بابا او که مونږ وګورو نو د هغه ځای کم ډپارټمنټ چې خلک چې هغوی ستاسو سره ټوله د بریکوټ خلکو چې کم طریقه بالکل جی بالکل الله دې عزتونه نصیب کړي الله پاک دې هر چا الله دې ول اجر ورکړي زموږ سره امداد کړی دی د بابا حوصلې ته ډېر زیات د ده دا غم چې دی یقینا زمونږ چې دا زمونږ د کلي خلک دی مونږ د یو بل نه پردي یو مونږ کلیوال یو خو زمونږ دپاره ډېر ګران دی او د بابا حوصله د بابا د دې بچو د دې قبر 3 جنازې راوتل 3 مزارونو ته مونږ ولاړ یو الله تعالی دې دوی له زړه صبر وکړي الله تعالی چې دی عثمان ایوب او دانش او د دانش مور له دې الله تعالی د زړه صبر وکړي ولې چې دا یوه ډېره ګرانه خبره د دانش مور د خپل زوی سره راغلی وه د ځوان زوی سره راغلی وه او کور ته چې دی لاړه هغه چې کله تله هغه به شاته کتل چې زوی رانه په دې قبرستان کې پاتې شو زه یوازې ځم ډېره ګرانۍ بابا الله تعالی تاسو له زړه صبر درکړي زما سره د دې فیملی او ممبر چې په هغه ټایم زموږ سره موجود و ټایم به یې موږ ته خبر راکړه او دا راته ووایه چې یو طرف ته هلته کې اوبو هغه غوا وه بل طرف ته یو ټینشن و بل طرف ته کې ایمرجنسي وه منډې دې وهلې مالې دې موږ په خپل ریپورټینګ کې مصروف و ستا په غم کې هم مصروف و هسپتال ته یې منډې کولې دا ټول صحت ته باندې څنګه تېر باچا صاحب د قیامت علامات ول زه خو اول ستاسو شکریه ادا کوم باچا صاحب چې تاسو زموږ د غریبانو خواله رالی او خاص کر د بریکوټ د خلکو ډېر زیات شکریه ادا کوم چې هغو د خپلو د تلیز خپل کم هغو 3 ورنه لاشونه چې دي د بریکوټ خلکو وموندل او الله پاک دی والا د دې عوض ورکړي او د ثابت شپه د بریکوټ د خلکو چې څومره شکریه ادا کوم کنه دا کم د باچا صاحب 15 بجې مونږ کور ته لاړو 15 بجې او د شپې په سم خلک ګرځېدل د بریکوټ خلک ګرځېدل باچا صاحب سره د منګوري نه بلال د جالم راغلی بالکل هغه راغلي دي رابطې کړې وي خو باچا صاحب د بریکوټ د خلکو انتهایی شکرګزار یم خاص کر د بریکوټ د خلکو ډېر زیاته شکریه ډېر زیاته زنګ سره منډه والد باچا صاحب تاسو وایي د قیامت علامات ول باچا صاحب نو د قیامت علامات ول باچا صاحب ډېر زیاته ګرانه د باچا صاحب درنګ جهان مننه نور بسویم ملکه ستا د ابایي کلي دا 3 جنازې د یو درشل نه وتل او بیا د قریش ماما حوصلې ته چې مونږ وګورو نو د زړه ډېر لوی دی دا کم الله تعالی چې د ازمیختونه هم په داسې لوی زړونو والا او په ښو خلکو باندې راولي دا ستا په دې څنګ کې دا 3 کسان زموږ نه په یو سیکنډ کې لاړل سوای تاسو مهرباني سهیل باچا صاحب اول خو ستاسو ډېره مننه چې تاسو د دوی خواله رالی دا قریش سپین دا چې دی د ډېره غټه حوصله ځکه ده چې 3 جنازې د 2 نوسو یو د لور زوی بل د زوی زوی او یو زوی بیا داسې زوی چې ټول عمر دی زموږ سره یو ځای پاتې شوي وسې کډه راوړې ده نو ډېر د کار سړی و ډېر خدمتګار سړی و ډېر زیات نر سړی و خوددار سړی و او لکه د زوی دی مونږ خو کلیوالي ده او په محله کې یو ځای پاتې شوي وو لکه مونږ هم نه شو هېرولی وایي تا ته دا ووایم چې مونږ چونکې ریپورټ هم جوړو بیا په بلیډونو کې په کچرو کې خپې هم زخمي شوې د بریکوټ ټول خلک وو انتظامیه هم وه 112 ټول خلک را رسېدلي خو چونکې هغوی اوبو دونه خراب کړي چې مونږ ته جمدي په لاس او د بریکوټ خلکو خاص کر انتظامیه والا ایون مونږ خو هغه ریپورټ ستاسو کتی و د دې نه مخکې هم دا ټریفک والا پولیس او دا کم چې اپریشن والا پولیس ول دا 112 والا ټول سره د بریکوټ د خلکو دا ډېر زیاته مونږ شکریا ادا کوو هغوی ډېر زیات خپل ایفرټس کړي دي او باقي مرګ او ژوند خو واسم د خدای پاک په لاس کې دی سلیم ملګری چې دی تاسو په ریپورټونو کې کتو چې په دې غریب باندې ورسره په دې دوانو باندې کم ټینشن و لامدول خپل رشته داري کتل یو دوتې خطاول وارخطاول یو ټایم کې ورته ما وی چې عثمان نو د زوی نوم ته هم هېر شو دومره دی په سلیمه دا راته ووایه چې مونږ د خپل طرفه ټول کوششونه کړي چې یاره مونږ ته یو لاش چې دی هغه میلاو شي بیا که کله دانش زمونږ نه غیب و بیا دا ډیډ باډیانې چې دي دا مونږ ته ټولې د مړو په شکل کې میلاو شو یو جمدی میلاو نه شو هغه ټول سټرګل تا وکتو نن ولاړو سوال چې مونږ چې کوم دی د ټریفک پولیس او د بریکوټ سوات
پولیس چې کوم دی د 1122 چې ریسکیو والا چې کوم دی د هغې ډېر غټ شکریا ادا کوو، بلکې د بریکوټ والا کم سره عوامي خلکو هغې موږ سره ډېر مرسته وکړله او هغې چې کوم دی موږ سره د دې خپل زموږ د کوم د رشته داران چې کوم وو د هغې د سیند باندې چې کوم ریلی کې چې دغه شوي وو هغې موږ سره مرسته کړې د هغې موږ ډېر شکریا ادا کوو. بل چې کوم دی هغې موږ سره ډېر د 3 ورځو د درېیم ورځ د هغې سره موږ سره د غم کې ډېر شریک شوي دي. په رڼا ورځ او په لږ صحت کې د یو کور نه 3 جنازې وستل دا یو لویه سانحه ده. دا غم د عثمان، د ایوب او د دانش او بیا د دانش مور چې اختر له راغلې وه خوشحالۍ په خپل پلار په کور کې مناوهلې چې یو دم پې د اسمان شړق راتاو شو، وی چې دانش او دغه ماما عثمان او دغه د ماما زوی ایوب اوبو وړي دي او مړه دي او ستا زوی غیب دی. دا د هغې مور د پاره د زړه پړقو. د قریش ماما او صلاح د دې کلي د عثمان صفتونه، د دوی د کورنۍ دلته هلې ځلي او د عثمان په حواله د دې خلکو اوپینین واقعي چې دا جنتیان دي. دا غم زموږ د پاره د بریکوټ د خلکو د پاره یو ډیر لوی غمو، ډیر افسوسناک غمو. د سیلاب دغه اوبه د تندر په شکل کې د سکندونو په حساب زموږ نه 3 ځوانان واغستل. د دې ځای راتلل مقصد دا و چې د غمزده کورنۍ سره تعزیت وکړو، همدردي وکړو. الله تعالی دې نور خیر کړي. د کیمرامین حضرت حسین سره سهیل باچا، نوې کلی ابوها، سوات.